السلام علیکم قدرمنو د چمن او کټ ترمنځ د لویه لاره باندې خلکو افواه خپره کړې وله چې کار بند دی او کار چې دی سست دی خو دا وخت ډېر زبردسته کار دا دی شروع دی ښه په تیزي باندې روان دی. نو ملګرو د خبرې مقصد مې دا دی دغه کار چې وسي د چمنو د کوټ لار به بیا یوه ګنټه هم نه یې مریضانو دپاره د مسافرو دپاره به ډېر لوی سهولت یې. نو زما سره دا وخت زما ماما حاجي جیلاني ماما را سره دی. ستا نوم چیش دی؟ ولي خان. د دا ځای چیش یې ذمه داره د دا روډ؟ جیلاني ماما څه کې وایم؟ وروره خدای دې خیر ورکړي. دا خو ډېر ښه کار شروع کړی دی. دا د کوټو د چمن په لاره باندې دا وروره ښه کار دی. دی وایي چې موږ انشاءالله پر مخ باندې د نور کارونه په چسبندي سره روان دی. هغه خبره چې خپره سوې وله کار بند دی او سست دی هغه څه وایه؟ وروره دا د ښار خبرې وایي. د ښار دروازې به بندې سي، علم خولې به نه وتړل سي. ته د کاره مطمئنه یې؟ زه خو دا اوس ورته ودرېدم. دا د کار پر سوی ښه کار شروع دی. ته یې وینې سمیع خان دنیا یې وینې. دا ملګری هم دا دی ولاړ دی. دی به هم خپل مجلس درته وکړي. انشاءالله پر مخ به نور کارونه هم شروع وي. الله دې وکړي چې نور پر مخ ژر تر ژره دا کار پای ته ورسېږي. پر کوم ځای باندې یو؟ دا و دا سرې دي د سرانانو د سرو د پښتاق په مابینځ کې دی. دا پخوا دا موږ سرې بللې پر دغه منطقه باندې دا کار شروع دی. ولي خان کار څنګه روان دی؟ کار ماشاءالله سپیډ څه په روان زور دی. هوا چلیږي کار خلک؟ ماشاءالله سپیډ روان دی او تر اوسه پورې د ریکارډ خبره ده چې په 4 میاشت کې دننه یو نوی روټه شروع کېږي او د هغه لوک شروع کېږي. دا د ریکارډ خبره ده. انشاءالله په حال پاکستان کې به تر اوسه پورې دا رقم کار نه سوی او نه به وشي. څو انچه دغه اچوئ؟ دا 3 ډېره راشي په هر تیر کې چې دی تقریبا 3 انچه 4 انچه راشي. 3 وارې پوره اچوئ؟ 3 وارې په لویږي. یو دا دی اوس ولوېدی بیا د دې په سر بل لیر راځي دغه په سر بل لیر راځي. یعنې 3 انچه راځي ګرده؟ دا تقریبا ګرده 1 فوټ راځي. 1 فوټ. ته څه کې وایې جیلاني ماما 1 فوټ روډ اچي؟ سر په سترګو خو ښه معلومېږي لکه ولي خان چې وایي. ښه. که چېرې پر دغه باندې نری ولوېدی یا نه ولوېدی خو کمزور دی. که د ده په خوله سره 2-3 واره پر ولوېدی خو بیا ښه کار دی. دا د بلوچستان پر سطحه دی. دا روډ د سیپیک په نامه دی یا د چمنو د کراچي روډ دی. ښه سویه کار شروع دی. الله دې خیر واچوي. نو ملګرو دا دی ښه زبردسته کار. یا نقطه دی ولي خان سره موږ ملاو سولو. دی وایي کار زبردسته. دا د پنچر کله 2 واره دا عرضي مشکل دی. د مستقل دغه دپاره سهولت دپاره بیا پر ځان ویستو. سیدي بیداري وکړي. خو دا د کاشتي کالونه را روان دي. حالتونه خراب دي. پښې نشته بند دی. دنیا بنده ده. سمیع خانه سیدي بیداري پر وکړي. دا زموږ دا نوی موټر په 2 کروړه رانیولی دي. پنچر شو بس په دا ګرمي کې څوک پنچري رانیسي. اکا ته څه کې وایه زه ورته هم دا مشکل د عرضي مشکل د را روان د سهولت دپاره چې مستقله سهولت یې برداشت پې کوی. چې څه ژر جوړ کړي یاره څه بیداري ورته ښکاره کړي. بیخي موږ دا نوي موټران پنچر شو که څه ولا چې موږ دی ستوي سمیع خانه موږ دی کړو. دا 3 واره دا موټر پنچر شو. دا نوی موټر دی اوس ما وایم د خوارۍ نه چې پنچري ور ونیسو یا کار وکړو. ټکهداره وروره ژر یې کړه. انشاءالله به ریکارډ سره اخته کېږو. قسم په خدای چې خبره ده چې په 4 میاشت کې دننه هېڅ چا لوک نه دي شروع کړي. واحد دا د یارو سیټ دی چې په 4 میاشت کې دننه لوک شروع سولو او تقریبا 1 کیلومتر څخه زیات. ستا نوم چیش دی ټکهدار خان؟ ولي خان دې د مور شیدې چې په 4 میاشت کې دا دې لوک شروع کړو. د ده موږ ډېره قرباني وایو چې دا نور ټکهداران هم دغه ژر کار شروع کړي لکه ولي خان چې شروع کړی دی. انشاءالله سمیع خان زموږ له طرفه څخه ډېره مهرباني. الله پاک خیر درکړي. مننه کوم ملګرو که څه مې پر دا لاره باندې راشي ستا عرضي تور دی مسافر دغه مشکلات برداشت کړي د مستقل لپاره د را روان وخت لپاره چې سهولت به یې پر دا روډ به امن امان او مریض مسافر دپاره مشکلات به چې کم دي هغه به بیا انشاءالله په امن باندې په ښه سهولت باندې بدل سي. ډېر ښه کار دا دی روان دی.